یوسف خانه د کلي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د تاج محمد خان او ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې او زما خیر پرون به تاسو ته اطلاع شوي او دا د ټایم هم داسې ټایم دی چې ډېر د ګرمۍ ټایم دی. په دې باوجود تاسو ټول دلته کې راجمع شوئ او موږ له دا موقع راکړه چې تاسو دا یو څو خبرې وکړو. په هغې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم. هغوی ته ما دا خبره کړې وه چې بنیادي طور باندې دې وخت کې موږ سره هېڅ هم نشته، نه مشر د اسمبلی ممبر دی، نه زه د اسمبلی ممبر یم، نه زمونږ داسې نور څوک د پارټۍ دغه شته چې هغه د اسمبلی ممبران یا د هغوی. خو د هغې باوجود دا یو موقع راغلې ده او مونږ دا خواهش وو چې یو واده تاسو سره زمونږ کړې وه چې هغه واده سرته ورسوو او هغه تاسو ولیدل او دا نن ما لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ما لپاره د عزت خبره ده چې هغه واده سرته ورسېده او هغه کم چې ستاسو هغه مشکل و کم دغه و هغه څه حد پورې سرته ورسېد. بنیادي طور باندې دا ډکی یونین کونسل چې دی دا زموږ کور دی. مونږ دې کې او شیرپو کې څه د فرق نه دی کړی او دلته کې که تاسو وګورئ نو زمونږ ستاسو سره پوله په ټیم شریک شته، ستاسو سره ډېر یو زوړ یو تعلق دی، زمونږ د مشرانو ډېر یو تاسو سره تعلق پاتې شوی. نو مونږ هغه په دې خوشحالي چې زمونږ هغه تعلق او هغه دغه چې دی هغه دوباره بحال دغه شو او په دې باندې تاسو تسلي ساته چې چېرته موقع راځي نو انشاءالله چې ستاسو څه مسایل دي د هغې لپاره به اواز اوچتوو، د هغې لپاره به کوشش کوو انشاءالله هغه به حل. د باچا ګل حاجي صاحب د کلي مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو ستاسو او د میرامان خان ډېر زیات مشکور یم چې موږ له هم دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. نن دلته کې بنیادي راتلو مقصد تاسو له مبارکي راکولو چې یو دیرینه مسله ستاسو چې کومه وه چې هغه سرته ورسېده. دا تقریبا 2200 میټر پایپ ستاسو د کلي کې خور شو. دا تقریبا څه د پاسه 2 کیلومیټره پایپ دلته کې خور شو. د سوی ګیس دا پایپ چې دا د دې خرچ هم ډېر زیات دي او د دې هغه دغه هم ډېر زیات دغه نو دا دغه ته رارسېدل دا لوی خبره ده. خو مونږ په دې خوشحال یو چې هغه تاسو سره یو واده وه زموږ او هغه سرته ورسېده. په دغه زموږ هغه بنیادي دغه دی. ما نه مخکې میرامان خان هم خبره وکړه او ممتاز ورور هم خبرې وکړې. که مونږ وګورو نو د قومي وطن پارټۍ د مشرانو همیشه نه دا یو سوچ پاتې شوی دی چې هغوی خپل علاقې ته خپلو خلکو له همیشه ښېګړه یې راوړې ده، ترقي یې راوړې ده. که هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د هغوی چې کوم د دې علاقې خدمت یې کړی، کوم طریقې سره د غریبانانو د حقوقو لپاره یې اواز اوچت کړی او کم جدوجهد یې کړی هغه هم د چا نه پټ نه دی. بیا د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم جدوجهد کړی او کومه دې علاقې ته ترقي راوستلې هغه هم د چا نه پټ نه دی. میرامان خان اوس خبره وکړه چې 1988 کې دوی دلته کې مشر راوستی و او که تاسو وګورئ د 1988 نه یې د ترقۍ دور شروع شو.
دلته مشران ناست دي د 88 نه مخکې زمونږ د شمالي اشنغر او د 88 نه پس ته شمالي اشنغر کې ډېر لوی فرق راغلی. ما ته د 88 الیکشن یاد شي چې هغې کې کیمپین کې چې مونږ ګرځېدو نو ډېر شاز و ناظر چېرته مونږ ته به سړک ښکاره شو. بجلي هغه شانتې نه وه دلته کې، سکولونه نه وو. که هغه وخت مشرانو نه تپوس وکړی نو زما خیال یو 2-3 سکوله و ټول دې علاقې کې. بیا دغه شانتې اسپتالونه، بیا دا اوس د ګیس خو زما خیال که هغه وخت کې چاته تاسو ویلي وي نو چا به دا خبره راسه منلم نه چې لا دلته به هم ګیس راځي. دا یو ډېر لوی کوشش و، یو ډېر لوی جدوجهد شوی دی. او په دې کې زه د هغې ټولو ملګرو، هغې ټولو کارکنانو چې چا پکې خپله حصه اچولې، چا دا جدوجهد مخکې بوتلې، دې کې د هغوی ډېر لوی کریډټ دی او هغوی ته مونږ سلام پیش کوو او د هغوی ډېر زیات مشکور یو. او زما د شاه افضل کلي مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه ستاسو مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې او په دې سخته ګرمۍ کې تاسو ټول دلته کې راغونډ شوئ او موږ له هم دا موقع راکړه چې تاسو سره راشو، دا یو څو خبرې وکړو. نن بنیادي مقصد دلته کې د راتلو تاسو له مبارکي راکولو چې ستاسو یو دیرینه مسله چې ده هغه سر ته ورسېده او په هغې باندې موږ ویل چې یاره تاسو ته مبارکي هم راکړو او د هغې کار جایزه هم لږه واخلو. که تاسو وګورئ نو د نورو خلکو هم دلته کې حکومتونه تېر شوي، نور خلک هم ممبران پاتې شوي، خو زما خیال دی چې اوس دا فرق واضح شوی دی چې څوک کار کوي او څوک کار نشي کولی. دغه شی چې دا پکار شي دا تاسو یو احساس تاسو کې دغه شي که واقعي موږ دا غواړو چې زمونږ دا علاقه ترقي وکړي، زمونږ د علاقې مسایل حل شي، زمونږ بچو ته روزګار میلو شي، نو د هغې واحد لاره دا ده چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړو. او چې تاسو د هغه لاس مضبوط کړئ نو انشاءالله دا زما یقین دی چې ستاسو مسایل به هم حل کېږي با او ستاسو اواز به هم صحیح طریقې سره صحیح ځایونو ته رسېږي. زمونږ د پارټۍ مشران او خصوصا د جبه کلي مشرانو، عزتمندو، ځوانانو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو ستاسو مشکور یم چې ډېر په لنډ تنګ وخت کې تاسو ټول په دومره ګڼ تعداد سره دلته کې راجمع شوئ. د خصوصا د ګلزمان خان ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې تاسو سره کینو دا یو څو خبرې وکړو. بیا دې نه مخکې چې زه نورې خبرې وکړم، نن په دې خوشحاله یم چې جاوید حاجي صاحب سره پکې ملاقات وشو. زمونږ یو ډېر ښه ملګری، یو ډېر ښه کارکن، د څه مودې نه بیمار هم دی او د هغې باوجود هغه خپل هغه نظریه او په خپل هغه خبرې باندې همغه شانتې ولاړ دی، د خپل پارټۍ دغه کوي. مونږ ته په داسې کارکنانو باندې فخر دی. دا زمونږ اصلي اساسه ده، دا چې دی دا د دې پارټۍ اساسه ده او چې داسې مخلصه خلک وي نو انشاءالله کامیابي به مونږ ته ملاوي. نو قومي وطن پارټي او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب همیشه د ترقۍ سوچ لرلی دی چې هغوی ته کله موقع میلو شوې ده، کوشش یې دا کړی دی چې خپل علاقې ته څه نه څه ترقي راوړي.
په دې تنګي تحصیل کې او بیا خصوصا په ډکی یونین کونسل کې که موږ روډونه وینو، که موږ بجلی وینو، که موږ دا ګیس اوس وینو، که موږ سکولونه وینو، که موږ هسپتالونه دلته کې وینو، د دې ټولو په دې علاقې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو پکې ډېر لوی کردار دی. نن زه په دې خوشحاله یم چې زمونږ کمزور روایت چې و چې هغه دا چې مونږ کوم واده کوو هغه سر ته رسو، نن هغه روایت مونږ خپل سر ته ورسو. نور د پارټۍ مشران ټول او زما د اتحاد کالونۍ او د خوشو علاقو نه راغلي مشرانو، عزتمندو ځوانانو، السلام علیکم. نن دلته کې بنیادي طور باندې راتلو مقصد تاسو له مبارکي راکولو چې ستاسو یو دیرینه مطالبه چې هغه د سوي ګیس وه هغه سر ته ورسېده او دا مونږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده، مونږ لپاره د فخر خبره ده چې هغه یو واده چې ډېر مخکې مشر تاسو سره کړې وه هغه نن سر ته ورسېده. دا مونږ لپاره د خوشحالۍ خبره وه چې راشو او ستاسو د مبارکي م درکو او دا ستاسو سره په دې خوشحالۍ کې شریک هم شو. عزتمندو، ما نه مخکې ممتاز روډ خبرې وکړې. 4000 میټر ډېر لوی شی دی، تقریبا 4 کیلومیټره دا شو. 4 کیلومیټره ګیس کېدل دا د کروڑونو روپو خبرې دي او دا په داسې وخت کې کېدل دا د الله تعالی ډېر زیات مشکور یو چې موقع ملو شوه او دا شی سر ته ورسېد. خو دلته کې خبره وشوه د تبدیلۍ والا بعضې خلکو دعوې کړې وې، زه وایم دا اصلي تبدیلي ده او بیا خصوصا د زمونږ میندې خویندې چې کومې دي د هغوی په ژوند کې دې سره کوم اصلي تبدیلي به راځي. د دې اصل فایده چې ده هغه زمونږ میندې خویندو ته به رسي. ګیس یو ځای ته میلاوېدل یو دغه چې دی د هغې اصل فایده څه کېږي. نن شاکر ورور یو 10 کاله مخکې مونږ تللي وو کټوزو ته. کټوزو کې د هغه ځای سابقه ایم پي او جاوید اقبال خان هغه ودرېد نو خان ته وایي چې ماله نوکر وساته. هغه حیران شو چې څه مطلب دی چې ماله نوکر وساته. نو هغه ورته چې مطلب د څه دی ما په خبرې پوهېږه چې ته څه غواړې څه دغه وایي چې ګیس دلته کې راوله چې د خشاکو د دغه نه مونږ خلاص شو چې دا پوره یو نوکر ساتل دي راله چې دلته کې دغه جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې موجود د ارچن یونین کونسل د قومي وطن پارټۍ چیرمین ارشد خان، د ارچن یونین کونسل نور د پارټۍ مشران داود خان، ارشاد خان، ماسټر صاحب دي، دلته کې موجود جاوید حسین خان، یحیی جان خان او زما د ارچن مشرانو عزتمندو السلام علیکم. په دې باندې ستاسو شکریه ادا کوم چې په دومره ګرمۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو ټول دلته کې راغونډ شوئ. دا کوم زمونږ عزت هم وکړو، دا کوم د مینې او د اخلاص اظهار هم وکړو، په هغې باندې ستاسو شکریه ادا کومه. انشاءالله ستاسو دا مینه دا اخلاص به همیشه همیشه یاد ساتو. نن بنیادي دلته کې راتلو مقصد چې دی هغه تاسو له مبارکي راکول دي چې ستاسو یو دیرینه مسله، ستاسو یو دیرینه کار، یو دیرینه خواهش چې دی هغه سر ته ورسېد او دا زما خیال دی چې دا د الله تعالی ډېر لوی شکر دی چې هغه کوم واده چې مشر تاسو سره کړې وه هغه نن سر ته ورسېده. مونږ په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
عزتمندو تقریبا د ستاسو د یونین کونسل چې دی دا تقریبا 10,000 میټره پایپ دی تقریبا 10,000 میټره چې دی مطلب 10 کیلومیټره دلته کې ملګري موجود دي مشران موجود دي هغوی ته به اندازه کېږي چې د سوی ګیس پایپ 1 میټر چې دی د هغې هم ډېر لوی قیمتي او دلته کې 10 کیلومیټره پایپ خور شو دا ډېر لوی خبره ده داسې حالاتو کې چې نه اسمبلی کې مونږ ممبران یو نه پارټۍ سره څه عهده شته نه هغه لحاظ سره څه فنډ شته خو د هغې باوجود دا د مشر یو کمال دی د هغه یو خپل یو عزت دی چې هغه په داسې حالاتو کې د خپل یو زړه منصوبه چې ده هغه یې سر ته ورسوله دا تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې دا منصوبه منظوري خو هغه وخت نه شوې وه د 2016-17 نه شوې وه خو د هغې نه بسته دا نور کم سلیکټډ ایم این اګان او ایم پی اګان پاتې شو هغوی ته دا وس ونه رسېد چې دا شی سر ته رسولی وي یا خو د هغوی دې طرف ته توجه نه وه یا د هغوی دې کې مقصد نه یا دې کې نور څه داسې دغه چې دا شی هغه وخت سره کوشش ونه کړو د هر یو کس د نیت هم خبرې د ملي رهبر چونکې نیت صفا و د دا ګوره چې نن کوم شی هغه شروع کړی و همغه د هغه په لاس باندې سر ته ورسېد خلکو دلته وعدې کړې وې چې تبدیلي به راولو دا هغه اصل تبدیلي چې کوم نن راله او خاص کر د زمونږ میندو خویندو په ژوند کې اصلي فایده د دې چې ده زمونږ میندو خویندو ته رسېدلې ده د هغوی په ژوند کې به دې سره ډېر لوی فرق راځي نو دا په دې باندې مونږ دغې انشاءالله دا تمه لرم چې زما خیال هغه فرق خو ډېر زیات واضح شو اوس چې څوک کار کولی شي څوک کار کول غواړي او څوک ته چې خبرې کوي هغه شی واضح دی انشاءالله دا کوشش به کوو چې مونږ دا یو څو میاشتې دي چې په دې کې مونږ کارکنان چې دی چې مونږ محنت وکړو کوشش وکړو جرګې جوړې کړو خلک چې کوم په دې خبرې باندې نه دي پوهې هغه هم په دې خبرې باندې پوه کړو چې د دې وخت دا ضرورت دی د دې علاقې دا ضرورت دی د دې علاقې د پسماندګۍ لرې کولو لپاره دا ضروري ده چې مونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کامیاب کړو نو هغه به مونږ لپاره نور هم بهتر انداز سره آواز هم اوچتولی شي زنده‌باد